د بچو عزت شته او د مور عزت په معاشره کې نشته. د پلار عزت پلار څومره کله زرګو دا نو سپینګیری وو چې باندې سپینګیری وي او د خپل الله تعالی حجت کې چې الله ته د دې نوجوان زمانه امتحان کو زمان ته کوي او الله ته د مغفرت دا سپینګیری بابا چې ستاسو په کور کې راځي نو خلک د مولانو په ذکر ذکرانو په ذکر ذکر سره باندې دورو واره ورسره چې الله مې وګوري الله مې کاروبار کې ستاسو کور کې لوی پیر ناس دی ستاسو بابا لوی پیر دی ستاسو لوی پیر دی دا د بابا د مغفرت واره دا د بابا په خپل باندې پریوزا دې نه راځي چې راستا مغفرت کې کله دا بابا ورنه څنګه ګرانه او خبره ورنه بیا کې څه دروازه پر دروازه باندې الله نه یو عمل نه قبلې دا څه چې موږ په لاره نه راځي دا څه راځي دا څه وکړو لا شي مرشي په موکي صحابي عبد الله بن عمر رسول الله مجلس ته راغله اے الله محبوبا بیبي مې کړه ډیر زیاته مې پوهه عمر فاروق راته فرمایي چې طلاق ورکړه نبی عليه الصلاه والسلام ورته فرمایي ابن عمر ورته طلاق ځکه ستاپلار اجي دمته نو وخته نه کوي چې زما بچي مې خپل نظر طلاق د پلار د رضا لپاره خزه پریدا د نور د رضا لپاره خزه پریدا خو د پلار دروازه مې پریدا د خان د پلار کوڅه مې پریدا د پلار تخته مې پریدا اړتیا کې ورشه د خپل پلار نه پوښتنه وکړه او څنګه چې تنه د پلار نافرمانی کېده داسې بستانه نافرمانی کې او ځان د مور د پلار دعا او د دې قدر الله تعالی په دې باندې د انسان ټول اعمال قبول کوي ورته پیر البدع سے دامت برکاتهم العالیہ تربیت اولاد کے سند واقعات دا یو کتاب دی پدې کې واقعي کې د دې راځه واقعیا تمام مرګري هر صاحب اولاد او هر پلار دې په دغه باندې راغلو علي فرمایي چې پلار په بچی باندې تعلیم موږ افسوس داري هر پلار په خپل بچی باندې د دنیا تعلیم کوي دغه ډاکټر جوړي دغه انجینیر جوړي دغه فوجي جوړي دغه سيجو جوړي دغه ډیسپي جوړي دا هر پلار د خپل بچی د دنیا د منصب د لپاره هر قسم کار کوي ته تیار دی لیکن هر پلار دا نه وایي چې زموږ بچی د عاشق رسول شي کچري دا خپل بچی په صحیح معنی کې د قران باندې موږ کړو د تعلیم له علماء سره او د جماعت د امام سره جوړ کړه چرته هم دې د مور او پلار نافرمانی نه کوي دې د بدعت سے فرمایي نوجوان باندې تعلیم وکړو د تعلیم نه پس د انجینیر جوړ شو دا نه چې کله فارغ شو دا نوکری مې نو شو په خپل علاقه کې نوکری کوله د وسار کور نه وای په هم واپس کور ته راغی بیا دارنګي هفته پس ورته بیا میاشت پس ورته مور او پلار سره به د ولادت کېده تر دې پورې مور دې له رشتہ وکړه بهترینه کورنۍ کې ورته رشتہ وکړه او د هغې رشتې نه پس بیا د ده چې زه پاکستان کې نور نه اوسېدل غواړم او سعودي عرب ته راغلم او په سعودي عرب کې دې لګیا دی نوکري کوي بچي هم ځان سره بوتله بیبي هم بوتله دې هر کال حج ته راځي د بیت الله شریف طوافونه کوي په رسول الله مبارک باندې صلات او سلام کوي د رسول الله د روضې سره ودرېږي او هر کال چې کله هم دی د حج نه فارغېږي نو بیا د شپې خوب ویني چې ای نوجوانه الله فرمایي چې ستا عمل ستا حج راته قابل قبول نه دی پیر البدع سے فرمایي د پاکستان یو عالم یو بزرګ راغی نوجوان د په حکیم کې دننه ولاړ دی د بیت الله شریف غلاف یې نیولی دی او په هغې غلاف کې الله رب العالمین ته دا یا الله دیارلس کاله وشو او زه هر کال حج
فرمایي دا بزرګ ته تاسو په وجه سره ولې جهاد دومره زیات دی ورته فرمایي حضرت چې کله هم حج وکړو نو د حج نه فارغ شم دا ته په خوب کې وویل شي چې ستا عمل قابل قبول نه دی حج دې قبولېږي نه فرمایي وایي زه ډېر زیات دیار اسکار د مور د پلار نه جدا تېر کړم کله کله به مې د مور او پلار ته خرڅه ولېږله چې کله مې بیا بیبي راوسته د مور سره مې تعلق کټ شه د پلار سره مې تعلق کټ شه نه مې نور ورور شته نه مې مور شته نه مې خور شته څوک هم نشته یو بابا او بابا مې په کور کې ناست چې کله دا بزرګ ما ته وفرمایل چې ستا والدین جمدي دي ما ورته ویل مور او پلار مې جمدي دي پاکستان کې دي ما ته یې فوراً مور او پلار ته ځان ورسوه هغه مور او پلار ته راځي که د هغې سره ورونه وکړه بېګانه به دې الله تعالی ستا د ټول اعمال قبول کړي دې فرمایي کور ته راغلم بیبي ته مې وویل چې زما هغه ډېره سپېږمۍ پروې را پروې کې نامازه وشولانه وایي ما نه که ته هر څه ویل خو زه به نن ورځمه د خپل هغې او د بابا درد ته پرېوځم په هغې باندې به چې کوم دی د هغې نه معافي غواړم د خپل حجونه به په الله باندې قبول دې فرمایي وایي زه مې وکړه پاکستان ته راغلم دروازه باندې خپلې علاقې ته را داخل شو په هغه کې راسره یو نوجوان مې یو شو وایي ما ته پوښتنه وکړه پلانیه دا نوجوانه دلته یو ابۍ او بابا اوسېږي آیا انا ابۍ او بابا شته دی دې فرمایي وایي دغې نوجوان ته ورته ووایي چې د هغې یو بچی و دلته په ډېر تعلیم حاصل کړ بیا یې د انجینر جوړ کړ بهر تللی سعودي عرب کې 14 کاله یې هلته وشو هغه ظالم د سره د خپل مور او د پلار پوښتنې ته نه راځي نن د هغه مور یوازې په کور کې پرته ده یو څو ورځې مخکې د هغه د بابا انتقال شو لاوارثه چې کوم دی هغه خلک وګرځو پردي خلک راغله پردو خلکو ډېر راواسته قبرستان ته یې وړو نورو خلکو وسپارو لیکن زوی چې کوم دی د بل په جنازه کې شریک نه شو دې فرمایي چې کله د ما دا خبره وکړه ما ته وایي چې مور یې هم پاکه جوانې ده د هغې بدن هم هغه ډاندې مړ دی بس صرف لږ نفتسا پکې پاتې ده په پولې کې پرته یې د هغې د خدمت هم څوک نشته دی دا نوجوان وایي ما مې چې وګورو پلار مې هم لاړه زه به په کوم سترګه باندې د خپلې مور سره ملاقات کومه څنګه به مې خپل مور ته ورشم چې مور یې ما ته معافي وکړه خو زړه مې کلک کړ دروازې ته ورغلم دروازه مې ورغوندې کولاو کړه او ورننوتم چونکې مور مې هغه پاکه جوانې وه کمزورې وه چې زه څنګه دې کور ته ورننوتم په کور کې مې کټ ولیده په کټ کې یو ډانچه پرته ده ډېره زیاته کمزورې ده وایي زه دومره په پټه پټه باندې روان یم د هغې خواته چې چېرته زما د خوب کشار وانه وړي نظر یې هم تللی دی په ژبه باندې هم چاړې شوې ده د خپلو لاسونه هم را پرېوتې ده وایي زه نور ورنږدې شوم او دا معمولي دا ژبې خوځئ او په دغې ژبې خوځولو باندې شونډې د دې خوځېږي ما دا خپل وخت دغې خپل مور ابۍ ته ورنږدې کړه زه په دې توقع راغلی یم چې پته نه لګي مور به مې معاف کړي او که به مې معاف مې نه کړي چې کله د مور خوا ته راورسېدم مور په دغې ټیم کې د الله نه دعا غواړي یا الله زما خو په دنیا کې څوک هم نشته الله نه مې خاوند شته نه مې نور بچي شته الله یو بچی مې دی هم په سعودي عرب کې دی 14 کاله وشو الله د بچي ملاقات مې نه دی شوی خدایه چېرته مې داسې مه وځې چې بچی مې راشي او زه د بچي دیدن وکړم بچی زما دیدن وکړي او زما بدن په خپله باندې روان وي او زما بچی ده دې فرمایي چې کله مې د مور دا خبرې واورېد وایي مه مې مورجانې زه راورسېدم چې څنګه مې دا خبره وکړه وایي مور مې زه یې راواخېستم ښکلې کړم چې بچی ما خو ډېر وخت ستا انتظار وکړو او زما دپاره یې زما د الله نه دعا وغوښته او په دغه ټیم کې د شهادت کلمه یې وویل او وفات شو دې فرمایي ما مور دفن کړه د مور د دفن نه پس 3 ورځې پس یا څو ورځې پس واپس لاړم آینده کال بیا راغلم حج ته حج مې شروع کړ او چې کله د حج نه فارغه شوم نو د حج د فراغت نه پس مې بیا خوب ولیده او د شپې راته په خوب کې وښودلی شو چې ای نوجوانه مبارک دې شه ستا د مور د خدمت په وجه باندې الله ستا 1400 ټول حجونه قبول کړه چې یو سړی ټول عمر د مور او پلار نافرمانه وي
او هغه په اخر وخت کې د مور د خدمت لپاره ځان ته ورسوي د پلار خدمت ته ځان ته ورسوي او الله د دغه انسان ټول اعمال دا قبول کړي چې انسان د ابتدا نه د خپل بابا خدمت کوي د ابتدا نه د خپل مور خدمت کوي آیا الله به د دغه انسان عمل دا به چېرته ښکته ورغورځوي الله به د دغه انسان ګناهونه دا به چېرته په عمل نامه کې باقي پرېږدي حافظانو دا چېرته هم نه کېږي نن خپل الله سره روغ وکړو چا نه هم چې والدین ناراضه دي نن په دې مجلس کې به خپل والدینو نه معافي غواړو صحیح ده انشاءالله کوم ملګری به وایي چې زه خپل پلار او خپل مور نن به زه لومړی هغه راضي کوم د هغې نه پس به خپلې بیبي له ورځم د هغې نه پس به خپل دوست له ورځم د هغې نه پس به چې کوم دی نو زه بیا د بل ملاقات ته ځم تر څو مې چې بابا نه وي راضي کړی تر څو مې چې بیبي نه وي راضي کړی تر هغې پورې به د بل دام ته رسم کوم ملګری به داسې نن به خپل الله سره ووتو قسم دی که په دې مجلس کې اوس دا هغه الله سره وکړو الله مو ټول ګناهونه معاف کړي بس آخرت دې دی پته نه لګي چې بیا موقع به چېرته داسې ملو شي د اختر که نه چېرته به یو بل سره بیا یو ځای شو که نه نن د خپل مور او پلار درته وغورځېږو هسې نه چې دا د دعاګانو خزانه رانه الله وایي بیا به ډېر وخت ګرځېږو خو بیا به چې کوم دی نو معلومېږي نه راته بیا به په کم درته نو نن به د مور او پلار د هغې نه معافي غواړو انشاءالله خپل الله نه به معافي غواړو مور او پلار نه به هم غواړو د اختر موقع تمام ملګري ځان سره راغلي خلک په دې خوشحالۍ کې شریک یتیمانان کمزوري دي کور کې به پلار نه وي مور به نه وي یا غریب به وي د کپړو وس به نه وي د خوراک وس به نه وي دا که چېرته څوک ستا بچی رامنډه وایي او راځي او دا ولیده چې زما ګاونډی دی غریب دی کمزوری دی او ته د خپل جیب نه پیسې راوباسې او د خپل بچي له ورکړې او یو یتیم کس ته دا پیسې ویني ګوري چې زما بابا نشته ما خو څوک شته نو دې ته ورکوي او په دغې ټیم کې ته د دغې یتیم نه پیسې